بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو زنانا صرف پوزه پټ کړي او ننګي نیم تندې نیمه پوزه د ښکاري. نو دې سره د پردې هغه مقصد چې هغه نه حل کیږي او نه حاصلېږي. نو که تاسو دا پکس کړي نو دې جواب خو نشته، خو که تاسو دا غواړئ چې ردن پرده کړئ نو دا ګناه کبیره ده. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې کومه ښځه داسې مخ پټ کي، داسې پرده وکړي چې د خلکو نظرونه هغې طرف ته لپکو شي، متوجه شي، نو دا با پرده ښځه ځان ګڼي، خو دا به جهنم کې بې پرده ښځو سره سوځي. د پردې مقصد دا دی چې د ښځې حسن پټ شي. که د ښځې حسن دوباله شو نو دا خو پرده نه شوه. دویم چې دا پته نه لګي چې دا ځوانه ده که بوډۍ ده. دا د پردې مقصد دی. اکثر یونیورسټو کې او شاپنګ مال کې د دې پردې رواج دی. نو ما ته ډېرو کسانو چې موږ په دې ضرور تاسو ویډیو جوړ کړئ چې په کورونو کې زنګ مشران رونه خپلې بیبیانې لوریانې په محبت او طریقې سره پوهېږي. جنګ جګړې سره کنځلو سره کار نه کېږي. چې زنګ کومه برقه وي چې هغه غټه وي او یو رنګ وي، غټه وي او یو رنګ وي، ډېر رنګونو والا نه وي، او مکمل موږ مخ پټو. صرف د سترګو دا ډلې چې دي چې په کومو نظر راځي بس چې دغه کول وي، او صرف نیمه پوزه پټه کړې شوې ده. نو دې نه دا مخ نه پټول ښه دی. دې ته انګلیش کې ویل پوزز وایي. دا موږ ویل پوزز جوړ کړي دي، شرعي پرده نه ده. او داسې پرده ده چې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې داسې زنانه به بې پرده ښځو سره په جهنم کې سوځي. نو د خپلو بیبیانو، لوریانو، ښځو، خویندو، میندو دا برقې پړونی ټیک نرې پړونې، چمکدار پړونې، ګلونو والا پړونې، سوري سوري پړونې، بدن پورې انخته پړونې، یا تنګه برقه توره فیشني، دا ټول داسې خبرې دي کې مونږ جهنم ته ځو، ته پته نه لګي جهنم ته ځو، ځکه چې بل په فتنه کې مبتلا کوو. نو 18 کاله پس د پردې حکم راغلی دی. شریعت راغی او پرده نه وه، په مزه مزه 18 کاله پس دا حکم د پردې راغلی د مخ دپاره دی. ښه چې پردې حکم 18 کاله نو د نبي علیه السلام بیبیانو، د صحابو موریانو او بیبیانو هغې به قمیص لنګ پرتوګ لوپټه خو اچوله. چې 18 کاله د پردې کله حکم نو یقینا دا به اچول. نو پردې حکم راغلی څنګه سله دی؟ مخ له راغلی دی. بنو قینقاع د یو صحابیه مخ په زوره کولو کو، قبیله یو کسو یهودي و. نو مسلمان صحابي هغه یهودي قتل که، یهودیان نه پاسه مسلمان قتل که، په مخ باندې دا جګړه وشوه. بنو قینقاع قبیله د مدینې منورې نه وباسله. او عائشه رضی الله عنها نه بخاری شریف کې روایت ده، هغه تهمت حکم د تهمت هغه حدیث چې د تفصیلی په هغې تهمت لګېدلی و، نو هغې کې دا راځي چې هغه صحابي راغی او زه اوده وم، وقد رآها قبل الحجاب، مالک بن صفوان رضی الله عنه. نو هغه لیدلې وه د پردې نه مخکې مخ پټول نو دا پرده راغلی د مخ دپاره ده. فاسترجع، هغه آواز ورنه که، سلام یې ونه که، بلکې ووی انا لله، وي دا خو دلته پاتې شوې ده او جماعت خو ته تللی دی، خلک ته تللی دي. فاستيقظتو، زه راویښه شوم، فخمرت وجهي، لومبې ما خپل مخ پټ کړ. دا وګور بخاري شریف. ونسوتكم في الروع باد وجوهها يخل إماء لا يخل حرائر
زمانه جاهلیت کې هم معززو ښځو مخ پټو، یعنې لږ لږ رواج و. زما محترم، بهرحال مخ داسې پټ کې چې د غیر د پاره فتنه جوړ نه شي. نبی علیہ السلام فرمایي ولیخرجن طافلات، ابن ماجه شریف روایت ته چې ښځې بار ته ځي نو هغې داس دي میلی کوچیلی طفلات خیرنه چې خیرنې ځي. وګوره دا نبی علیہ السلام فرمایي، بلکې دا د جومات دپاره جومات ته چې راځي، چې جومات ته راځي نو میلی کوچیلی خیرنه. الله اکبر. نو بازار ته به څنګه ځي؟ نه به ځي، سړي به سودا کوي. څه حالات دي ټولو ته پته ده. الله دې موږ ته سمج نصیب وګرځوي. نو په دې خبرو خفه کېږئ مه او عمل پې کوئ. الله دې موږ ته سمج نصیب وګرځوي. والسلام.